په موږ کې دننه شپږ فرض کم دي په نننی کلیپ کې را سره دا وپیژنئ پرون کلیپ کې دا وضاحت شو چې په مانځه کې 14 فرض دي و د مانځه نه بهر دي شپږ په موږ کې دننه دي هغه و د مانځه نه بهر فرض پرونی کلیپ کې په تفصیل سره بیان شو په نننی کلیپ کې چې په مانځه کې دننه کم شپږ فرض دي کومه ته چې ارکان د مونږ وي هغه شپږ فرض او د هغې سره معمولی تفصیل چې تاسو ذهن ته ښه کوشي دا به په نن کلیپ کې تاسو سره بیان شي ګوره جی په دغه شپږو فرضو کې اولنی فرض چې کوم دی تکبیر تحریمه دی چې کله ته نیت وکړي او مونځ ته ودرېږي نیت وکړي او الله اکبر وی دې ته تکبیر تحریمه وي دا په دغه شپږو فرضو کې اولنی فرض دی دې ته تکبیر تحریمه ځکه وایي که نه چې تحریمه دا د حرام نه دی نو چې کله ته دا تکبیر وې نو د مونځ نه علاوه ټول کارونه په تا باندې حرام شو دا تکبیر په تا باندې ټول کارونه د مانځه نه علاوه حراموي چې ته به دلته اوس صرف مونځ کې او مونځ ته به متوجه د دې نه علاوه به نور کارونه په تا باندې څه دا به حرامي نو دا تکبیر تحریمه اولنی فرض دی دې ته تکبیر الام وایي ځکه چې اولنی تکبیر دی او دې ته تکبیر الافتتاح وایي ځکه د دې نه د مونځ کېږي افتتاح کېږي او دا تکبیر نه دی دا په امام باندې دی او په مقتدي باندې دی مقتدی دې چرته دا ګمان ونه کړي چې امام تکبیر ووایي او بس زما دپاره دا کافي دی نه که مقتدي دا تکبیر ونه وي او په زړه کې نه ژبه به پرې خوځوي امام به هم پرې ژبه خوځوي مقتدي به هم پرې ژبه خوځوي او که څوک ځان له مونځ کوي نو هغه به هم پرې ژبه خوځوي نو دا تکبیر څه دی دا جی فرض دی حدیث مبارک کې راځي ثم استقبل القبلة فكبر چې ته مونځ ته ودرېږې قبلې ته مخ کا او ته څه ووایې تکبیر ووایې یا بل حدیث کې راځي چې تحریمه التکبیر د مونځ تحریم چې کوم دی نو هغه د دقه تکبیر نه دی جی نو دا تکبیر څه دی دا اولنی فرض شو په مانځه کې دویم نمبر چې کوم دی نو هغه قیام دی قیام په مونځ کې څه دی دا فرض دی په فرض او په واجب مونځ کې قیام دا لازم دی ضروری دی که فرض او واجب مونځ بغیر د عذر نه چا په ناسته وکړو نو ګورئ دا مونځ نه دی شوی یو خو هغه د سړی په قیام باندې قادر نه دی کېناستی او پاسېدی نشي یا ودرېدی نشي نو که دی په ناسته بیا فرض او واجب هم وکړي نو مونځ یې درست دی خو بغیر د عذر نه که فرض او واجب چا په ناسته باندې وکړه نو دا مونځ یې ګورئ نه دی صحیح شوی او نفل او سنت دي نو هغه په ناسته باندې هم کولی شي اگر چې بهتره دا ده چې په څه وشي په ولاړه باندې وشي دا دویم نمبر قیام شو دریم نمبر چې په مونځ کې فرض دی نو هغه څه شی دی قرات دی ګوره فرض قرات کم دی ښه دې ته زما خبرې ته سوچ کوه فرض قرات دا دی که نه چې سړی یو آیت وایي نو یو آیت به غټ آیت وایي ټیک شوله چې کم از کم 10 حروف وي یا د دې نه سیوا وي چې د دې نه کم نه وي نو په دې سره به فرض قرات څه شي دا به ادا شي که واړه آیاتونه وایي نو کم از کم 3 آیاتونه به وایي چې د دې نه کم نه وي ورنه بیا به فرض قرات نه ادا کېږي او یا صورت وایي نو صورت دی وړوکې ولې نه لکه انا اعطینا نو په دې سره فرض قرات بس شي دا به ادا شي ګوره په مونځ کې سورت فاتحه الحمدلله او د هغې سره صورت یو ځای کول دا به د واجبو په بحث کې راشي که تاسو غواړئ چې پوره تفصیل باندې د موږ پوه شو او ډک او تشو کې د موږ د سورت فاتحې د الحمد او د صورت خبره پوره په وضاحت سره وپېژنو نو په دې پسې د واجبو کلیپ را روان دی بیا به هغه لازمي اورئ هلته به تاسو پوه شئ خو دلته خو چونکې زه په مانځه کې فرض بیانوم نو فرض قرات چې کوم دی د هغې مقدار څه دی هغه تاسو ته ما بیان کو دا خو چې کوم دی دریم نمبر شو څلورم نمبر چې په مونځ کې دننه فرض دی نو هغه څه شی دی جی هغه رکوع ده رکوع چاته وایي په مونځ کې راټیټېدل چې ولاړ سړی کم از کم دومره راښکته شي چې د ده لاسونه تر پنډو ورسي ټیک شوله که نه نو په دې سره د ده رکوع څه شوله دا ادا شوله دا څلورم شو او نو دا په هر رکعت کې رکوع سره دا فرض ده پنځم نمبر په مونځ کې دننه فرض چې کم دی نو هغه سجیده ده نو په هر رکعت کې دواړه سجدې ګورئ څه دي دا فرض دي په هر رکعت کې دواړه سجدې فرض دي سجیده چاته وایي تندی په ځمکه باندې ږدل دا به په 2 اندامونو سره سجیده لګول دا به څه وي جي دا ضروري که سړی وایي چې پوره سجیده دې زه وکړمه کومه چې د مونځ پوره سجیده ده نو هغه په 2 اندامونو سره ده جی ښه یو اندام هغه تندی د دې سره پوزم شوه دا یو شو او 2 لاسونه شو نو دا 3 شو او دغه شان 2 پنډۍ په ځمکه باندې شوې نو دا 15 شو او د دواړو خپو ګوتې په ځمکه باندې به وي دا به لګېدلې وي نو دا 2 شو نو په 2 اندامونو سره سجیده کول څه ده جی دا لازمی ده نو په هر رکعت کې دواړه سجدې څه شوې دا فرض شوې دا 15 شو او شپږم نمبر چې په مونځ کې دننه فرض دی نو هغه اخیری قاعده په قدر د تشهد کول دا فرض دی ګوره د التحیات لله دا په کې لوستل نه دي دا په اخیری قاعده کې فرض نه دي دا په دواړو قاعدو کې واجب دي که وړه قاعده ده او که اخیره قاعده ده نو التحیات لوستل په کې څه دي جی
دا پکې واجب دي خو اخره قاعده کې دومره وخت کې ناستل چې په څومره وخت کې التحیات تر عبده پورې ویل شنو دا ناسته څه دی دا فرض ده او التحیات ویل دا پکې واجب دي دا به د واجب په بحث کې راشي نو دا په موږ کې دنه چې کم شپږ فرض دي جی دا تاسو ته بیان شو خو تر اخره پورې به موږ سره زی د موږ واجب سنت او مستحب او د موږ مکروهات او موږ پس سماتیږي اخره پورې به موږ سره زی دا د سجده سهو بحث تاسو به ان شاء الله پوره چې کم د پدې خبره باندې پوه شئ چې سجده سهو په سر راځي واجب او فرض او دا تفصیل دا به تاسو پوره پیژنئ خو پدې کې به شومتیا نه کوئ په خپل به مزده کوئ او د مرګرو سره شیر کوي چې هغوی ته معلوم شي نو موږ او تاسو له په الله اجر راکړي وصلی الله علی النبی